बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا کتاب چې دی تاسو د بل کتاب کې دوه شینه وبل څه دوه شینه مولوی صاحب کم یو اوقات صلات او سمت قبله. البته شرعي احکام چې دین او هغه سره متعلقه یو بل هم دیاسي رؤیت هلال، چونکی د اکثر عباداتو چې دی یعنی روزه شو، اختر شو، زکات شو، متعلقه ډیر دي. د هغه تعلق چې دی نو هغه د سره دی د اسلامي میاشتې سره. اسلامي میاشت ته هجری قمری ورته وایو، څه موږ ورته اسلامي وایو قمری میاشتې سره. قمری میاشت چونکی هغه په سمانه دی اعتبار دی دی چې کوم اعتبار ورکی هغه رؤیت ته سره رؤیت ته. نو چې رؤیت ته نو هغه بیا یو مثال په تور هلال شو مون، او بیا چې ده کنه رؤیت هلال شو. څه شو؟ رؤیت هلال. دې کې داسې دی چې وضاحت او هغې چې دی مثال په تور په جوور نظر سره کتل پکار دي. دا مسله ګمبیر هم ده. څه ده؟ ګمبیر هم ده چې رؤیت ته شو نو بیا خامخا مسلې پکې شته که نه؟ څه مسلې پکې شته؟ ځکه چې رؤیت ته شو نو رؤیت دپاره شرایط دي، او بیا چې دی دغه دي، بیا چې دی ارتقا سره راغلی د مثال په طور باندې په علومو کې یا چې دی په فنونو کې، نو د هغې چې دی بیا څه معاونت دی دغه دی، نو دا مسلې چې دی دا موجودې دي. البته مونږ چې دی دا سبق شروع کوو پهلا سبق نه. صحیح شو جی؟ اولنی خبر ارتا کئی کہ چاند بذات خود ایک بے نور جسم ہے، سورج کی روشنی کو اپنی سطح سے منعکس کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں روشن نظر آتا ہے. بس دا خو چې دی که نور نسالی نور پہ لگی و مونږ ته سپین ښکاري. دویمه خبره دا د کروی سفیریکل چې دی ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کا آدھا حصہ روشن اور آدھا حصہ تاریک ہے. تاسو وی دا دنیا چې ده که نه سفیریکل ده که نه، نو نیمه نصف کروي چې دی نو هغه څه وي په هغې نوري، او نصف سي لکه په موږ باندې نوري په امریکا باندې سي تیاره وي که نه ای شابسي شرقي و غربي. نو دغه شان د سپوږمۍ هم ده، په هغې په کوم طرف نور لګي خو سپینې، په کوم طرف نه لګي هماغه خړه خوري. صحیح ده؟ درېیمه خبره ده یہ تاریک اور روشن حصے لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں، داسې بدلی. څلورمه خبره سورج اگر چاند کے اوپر ہوگا تو چاند کا اوپر نصف حصہ روشن اور نچلا نصف حصہ تاریک ہوگا. مثال په طور باندې وي که چېرته د انور چې دی د څه د پاسه شي، د سپوږمۍ د پاسه شي، نو چې کوم طرف یې اوس مونږ ته به هغه طرف شي چې کوم د نور نه لاندې دی نو هغه تور وي، او چې کوم زمونږ نه اوجل دی دغه دی اخوا دی هغه څه به وي؟ هغه رڼا وي که نه؟ ای شابسې. ښه، اسی طرح सूरज अगर चांद की नीचे होगा तो चांद का निचला निसफ हिस्सा रोशन और ऊपर निसफ हिस्सा तारीक होगा. او کلان دی ورته نوري لاندینه حصہ برنه بطوری لاندینه بسی بینی شابس. हाँ، अलगरज सूरज और चांद के मकामात बदलते रहने की वजह से चांद के निसफ रोशन और निसफ तारीक हिस्सा का मकाम भी चांद की सतह पर लम्हा बलम्हा बदलता रहता है. दासी बदली की. पिंजमा खबर दादा विलादत कमर के वक्त चांद का जो निसफ तारीख हिस्सा जमीन की तरफ होता है हमेशा वही जमीन की तरफ रहता है. विलादत न्यू मून. सही जी. आगा वक्त की कल भी दा चांद का जो निसफ तारीख हिस्सा जमीन की तरफ होता है दा जिकल सिवी न्यू मून की तोरे भी टोला करना जिका गुनख करी करना जिकल कल पे रो लगी नवर नवा ऐसे कही हिलाली शक्ल पैदा की गुरुजी. अच्छा, हमेशा वही जमीन की तरफ रहता है. इस तारीख के हिस्सा पर जैसे जैसे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती जाती है वैसे वैसे चांद की हिलाली शक्ल बढ़ती जाती है. नूर पे जो सुमरा लगी का ना नो आओ हमरा दे सकी राणा जाती. अगर चांद नून की शक्ल में बारीक सा नजर आए तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर सूरज की रोशनी नीचे से पड़ रही है. दानून न रहे ऐसी कहना में शाबाश. नोदे माने लांदे न चलेगी दा रोशनी लेगी. इसकी पूरी निसफ रोशन हिस्से में से सिर्फ मामूली सा 2 या 3% हिस्सा हमारे सामने है, जबकि वकिया 97-98% हिस्सा दूसरी जानिब होने की वजह से हमारी नजरों से ओझल है. सही हुई जी. तो सिर्फ तक हिस्सा.
हाँ, शपगम खबर दा कम तफसील को आगे आने वाली तस्वीर की मदद से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर 17 जनवरी 2000 को सुबह कराची में तुलुए कमर के वक्त की है। क्योंकि इस वक्त सूरज ऊपर है, इसके लिए चांद की नोकों का रुख नीचे की तरफ है। दा तस्वीर چې دی دا راغسته د سافټویر نه څنګه سافټویر تاسو ورته وګورئ د دې چې دا باریکي څه چې دا کنه دا پاس طرف نه دی او دی بل کې وګورئ لږه راته شوی دی لږه راته شوی تاریخونه ورته لیکلي تاریخونه ورته لیکلي دي رایس شو سیټ شو دا شانتي صحیح ده رایز ترانزیت هر ترانزیت لیکل دی هغه ترانزیت چې دی څو بجې دی ترانزیت ډومبه کې دو 2:11 PM او په دې بل کې 2:11 PM دی نو مرغونه بدلی ایشا بس हाँ दादी जी पूरे हाँ इन दिन बजे के जो कि इस वजह सूर्य की बिल्कुल बाएं तरफ है, इसलिए शक्ल दा की तरह द शक्ल द दाल परंदे यो दासी भी करना मिसाल के तौर बांधी चांद की नो का नीचे की तरफ दासी यो दासी और इसी पे अच्छा दा तो लंडर तो बेमा मुड़ी से वो चिकरा दा अखरने मियाश द मियाश अखरने तारीख नहीं लगा उस चीज रमजान मुबारक روان د دې چې تاسو سهار کې دا وګورئ لنډر ته وایم سهار مونږ پس اسنګي عائشہ او چې کله بیا د ماښام کې د اول نه شروع کوي عادت اوس پوره دي نو کله پلان دی لې کله نه عائشہ हाँ तीस दिन गुरु आफ्ताब के बाद चूंकि इस वक्त नीचे दगा माने त सुरान माने त खपल पीगी सही मकामा के तलन गुरु कड़ी आगा दगा कार्य करे दरता दगा ते डायग्राम माइग्राम नहीं उगड़ी मशमान होता और ऐसे दूसरा सबक دویم सबक چې एक ही दिन مختلف علاقوں में مختلف हिलाली शक्लें फयोरस बांधी मुख्तलिफ इलाकों की कराची पेशावर पिंडे फैसलाबाद कोयटा वगैरह वगैरह दा जिजा और कुछ बाहर د دې جسوي د هلالي شکلونه بدل وي هلالي شکلونه چون कि चांद की मुख्तलिफ हिलाली शक्लें सूरज के मुख्तलिफ अतराफ में होने की वजह से बदलती रहती है, लिहाजा एक ही दिन हर जगह के गुरूब आफ्ताब के वक्त वहां के चांद की हिलाली शक्ल दूसरे जगह से मुख्तलिफ हो सकती है। अगली तस्वीर में 3 मुख्तलिफ अर्जुल बलद 60 शुमाली 60 जुनूबी सर और 3 मुख्तलिफ तुल बलद 179 और शर्की और दगा शांत जिकम दे 179 सर गरबी पर दरमियान में मक्का मुकरमा में हिलाली शक्ल की तस्वीर भी दी गई है। दलता हो रही बारीक नजर सरवरता हो रही मूली से दा गोरी 60 इन نارت او دغه شانتي په پسې چې دی نو ویست ته وګورئ نو دا مون ته وګورئ کوم شکل دی لومبه کې چې هر یو وګورئ ټول بدل دي سری بدل دي راشي د مکی مکرمه چې دی نو هغه څه دی مون داغي صورت بیا بدل دی سره بدل اوس ګورئ نو لہذا دا باریک نه دی دا چې دا باریک دا لکیره نه کرخه دا چې لږ معمولی کار شي په اول ورځ باندې دا هم چې نو دا بعض دې مثال لاندې ورته وګور بعض دې کې داسې بعض دې کې داسې بعض دې کې داسې بعض دې کې داسې مطلب دا چې شکل له څه کیږي علاقې بدلیږي کنه افضل بلد بدلیږي ورته ډیکلینیشن اکسن هم دی کنه عام د نور ورته په کوم روخ نه لګي په کوم انګل لګي صحیح ده अच्छा راځي دریم سبق چې د ولادت قمر اجتماع شمس او قمر او دغه شانتي محاق او نیو مون دا ټول چې یو شی سم یو شی صحیح ہے सूरज और चांद के एक सीध में आ जाने का वक्त विलादत कमर या इज्तिमाई शम्स और कमर कहलाता है। दा विलादत कमर چې نو په یو सीध کې بالکل په یو دغه کې راځي ته سوې چې نو سپوږمۍ نه بچي شي تور شي دقیق فنی اعتبار से इसकी तारीफ यूं होगी कि सूरज और चांद के बुरूजी तूल के यकसा हो जाने का वक्त विलाद कमर या इज्तिमाई शम्स व कमर कहलाता है। बुरूजी तूल न दे अबराज
ابراج د نور سره تعلق ساتي ما بوز دا د مونږ ول دا برج دې برج کې دا سلطان تر وسیرو دې تر وسیرو دا نوې د دې سره تعلق دی نو دا آسماني دي سړي آسماني دي نو لہذا آسماني چې کنه د دې په دې کې اجتماع د شمس او قمر چې کله یو شي اغزي نو دا تنتوي تاسو وي نیو مون ورته وي او کنجکشن ورته وي کنه और दायरतुल बुरूज इस रास्ते को कहते हैं जिस पर सूरज साल के दौरान आसमान में गर्दिश करता नजर आता है। दायरतुल बुरूज इस रास्ते को कहते हैं जिस पर सूरज साल के दौरान चक्कर दा कम चक्कर होगी दा काल वाला आयशा बसी आसमान में गर्दिश करता नजर आता है। बल्फाज दीगर जमीन के मदार की मुहाजात में आसमान पर बनने वाले दायरा को दायरतुल बुरूज कहते हैं। द जमीन पर मदार दजम के जिकम मदार देखा ना सर्कुलेशन से पैदा د دې مدار بالکل آسماني مدار راواله ماته ته ویلو کنه چې هر څه خط چې پزما کوي کنه دې څه موزي آسماني موزي دغه به ویل کنه دې ته دایره البروج وي څه ورته وي دایره البروج دایره البروج के एतबार से बनने वाले तूल और अर्ज को बुरूज तूल और बुरूज अर्ज कहते हैं। बुरूज तूल का मबदा एतदाल रबीई है। एतदाल रबी मुंग तवीलू 10 परवी वाला सो मार्च का ना मार्च मुंग से 21 मार्च 21 मार्च का ना हाँ और बिल्कुल इस तरह जैसे इस्तिवाई निज़ाम मुआदत में सऊदी मुस्तकिम का मबदा एतदाल रबी होता है। दर्जे तस्वीर खादा तस्वीरों से कम देता सो गोरी सब तासो गोरी उस दा गोरा दाता है उस बुरूज वर्कड़े है kana जलता बेदे फाजी कम देता पासे पिदा ने ता सोरे पे तेर कड़े भी तेर कड़े है kana या दे तो गोल न्यू मून दा संडे दा अर्थ है और दा न्यू मून दे सर न्यू मून उस दानवर से दे नो पदी माने लगी दनवर तरफ ते जिकम स्पग में लागत तक स्पिना और जम तरफ ते जिकम दा तोरा दा जिकला रो रो जरे सकी दा भी लागो सीधा से वर्कड़ी रो रो چې داسې کیږي کنه نو دا انور د ازمکه دلته ویني دا سپوږمۍ دې کې موږ ته رو یو باریکي حصه چې دی کنه هغه نظر ته راځي هلته یو سپوږمۍ ولیدل څه هغه ده اسمان هم کتلي دي سپوږمۍ سره هغه ده څلورم سبق چې دی چاند کی عمر ایج آف مون دا ډېر دا مولي صاحب دا ضروري دی ښه د ولادت او ایج دا به تاسو چې کنه په فارمولو کې هغه ډېر بیا نور تفصیلات زیات دي کتابونو په لافل مختصر دا په دې ضروري ولایت قمر के बाद गुजरने वाला वक्त चांद की उम्र कहलाता है। न्यू मून शो न्यू मून न 25 उम्र वक्त तेरी गिरा चांद से एज है ने विलायत कमर के वक्त चांद की उम्र 0 होती है सर 0 दा जेल तस्वीर जो देखा ना मैं 0 की लकीर इन मकामात को जाहिर कर रही है जहां गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 0 होगी। دلته دا وګورئ دا چې کوم تصویر ورکړی دی مولي صاحب تاسو هغه نه وچولې سافټویر ای کې 0 چې ورکړي نو د 0 مطلب دا دی کنه چې دغه وخت کې د غروب آفتاب په وخت باندې سپوږمۍ عمر سره 0 دی اوس پوره دي دا مولي صاحب سره دا پکچر چې کوم دی راغلی کنه دا سافټویر مولي صاحب سره دی ټیک صحیح تاسو له پراپتا آی کې واچو صحیح اکوريټ ټایم اکوريټ صحیح ورسې خاصوي हाँ चूंकि इन इलाकों के मशरक में वाक़ खत और सूरज विलायत कमर से पहले डूब चुका होगा इसलिए वहाँ उम्र मनफी होगी। फिर जैसे जैसे चांद मगरिब की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे इसकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। तो वो आसान खबर है। 5वां सबक चले का ना फर्क मरकज़ैन या फर्क ज़ाविया इस्तिताला से वर्ता हो या इलांगेशन मकाम मुशाहदा के एतबार से किसी भी दो जुर्म समावी मसलन सूरज और चांद के मरकजों के दरमियान ज़ाविया फर्क मरकज़ैन या फर्क ज़ाविया कहलाता है या फर्क सिमतैन वाला सर सिमतैन किसी भी दो जर्म समावी मसलन सूर्य चांद के सिमतों का फर्क सिमतैन कहलाता है। ये तो सुगोरी था दा इर्तिफा सर
دا سپوږمۍ، دا نور، دا څه نور بالکل په افق باندې دی کنه، چې بالکل په افق باندې موږ تیز تر راسته نور دا کم ټیم دی؟ دا سحر دی یا ماښام؟ ماښام. کله موږ سپوږمۍ ګورو نو هغه ماښام وي. ها بیا ورپسې چې کوم دی دا 8.985 ډیګري چې دی دا سپوږمۍ اوچته ده. څه سپوږمۍ اوچته ده. اوس دا د نور نه دې خوا دی که اخوا دی؟ افق غربي دا دی، افق شرقي دی خوا دی. اوس دې خوا دی که نه، نو فرق یې سمت مطلب دا دی چې د شمال نه داسې فرق حساب ولګوه، شمال نه داسې فرق حساب ولګوه. ګوره دا داسې دي که نه، تاسو دې اندازه وشي سره چې دا سپوږمۍ تا ته چې کوم دی یو پوینټ درکړي سپوږمۍ چې هغه زه درته وښیي. لکه ګوره یو دا داسې والي ښه، دا چې مثال په طور داسې دا اوس ما لیکلې ده که نه، دا مثال په طور څه ده 360. دلته سپوږمۍ دلته څه ده سپوږمۍ ده. فرض کرے په 110 باندې ده څه د 30 نه 110 باندې. نو دلته چې دی که نه دا 90 او 90 څو شو 180 او بیا پسې چې کوم دی د 10 چې دی د 90 نه کم کا 80 180 او 80 260. مطلب دا دی چې د شمال نه داسې دلته سپوږمۍ په 260 ده په داسې کې. ګوره چې داسې دغه معلوم شي فرق یعنی ځای. او بیا پسې چې کوم دی په ارتفاع باندې په څه باندې ارتفاع باندې اوچتوالي باندې داسې معلومه کړي. نو تا ته په یو ځای بالکل یو پوینټ درنه کړي دلته ته سپوږمۍ شو، خو چې داسې دې معلومه کا او داسې دې معلومه کا خو یو ځای در ګذاره کنه. اوس پیرو دې دي اچھا ها. شپږم سبق دا دی چاند نظر آنے کے لیے دو بنیادی شرط ہے. د سپوږمۍ دپاره دوه خو بنیادي شرطونه یې که دا وو نو ښه پخه، که دا نو نو چې ټوله دنیا راغونډه شي که نه سپوږمۍ نشته. اولنی دا دی غروب آفتاب سے قبل چاند کی ولادت ہو چکی ہو. دا چې کومه سپوږمۍ ته ګوري دا نیو مون دا ولادت چې دی دا کوم د سپوږمۍ دی دا به چېرته شوي نور چې پروزي د هغې نه به مخکې شوي د هغې نه به مخکې شوي. مثال په طور باندې په 9 بجې نور پروزي په 9 بجې چې کوم دی نیو مون دي هیڅ هم نشته. دویمه دا ده که نه غروب آفتاب سے قبل چاند غروب نه ہوا ہو. ولادت شوی دی لیکن دومره ده چې اوس په 9 بجې باندې څه ده نور پرېوتی دی او په شپږني باندې څه سپوږمۍ بیا څه ګوري یا پرېوتی ده افق کې به بیا جاز ګورو ورسېد او نور نه مخکې به ګورو. نور دا په هغه دغه کې نه ښکاري، بعضې خلک یې په نور کې په هغه کې چېرته ښکاري. अगर चांद की विलाद नहीं हुई या चांद गुरूब को हो चुका होता तो इसे देखने का दावा सरासर बातें थे. سپوږمۍ غروب شوی دی یا پیدا شوی نه ده ورسېدي. نو لهذا چا ویل ما لیدلې ده ورته داسې چل دی چې لږ اوبه پېوس که څه اوبه پېوس صحیح شو جي شربت. वो इलाके जहाँ विलादत कमर गुरूब आफ्ताब के बाद होगी या चांद सूरज से पहले गुरूब हो जाएगा इन इलाकों का मालूम करना निहायत आसान है. दा बसवी विदा ज़िल तस्वीर से देखा ना ऐसे इलाकों को लाल रंग से जाहिर किया गया है. लिहाजा अगर किसी शख्स ने पीर 15 अक्टूबर 2012 को की शाम को लाल रंग में मौजूद इलाका मसलन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह वगैरह में ज़िलहज्जा 1433 का चांद देखने का दावा किया तो ये सरासर गलत फहमी या गलत बयानी होगी. तभी दा पाकिस्तान है दा पाकिस्तान دا مولوی صاحب دا دغه اکوریټ چې کوم دا ټایم دی کنه د شوکت عوده والا شوکت محمد عوده دا دغه ته دې ته بیا وخایه صحیح دی دا داګه نه راغسته دی صحیح داګه نه راغسته. مطلب دا دی دی خو ګورئ راشد خان دا کوم چې دا سور دی کنه دا ټول دنیا ده سره ټول دنیا ده.
دا کوم ځای کې چې سور دی کنه مطلب دا دی چې دلته سپوږمۍ نه بخکر نشته دی بالکل ناممکنه ده او دلته چې دی څه دی څه لیکلي دي دلته څه دی ولادت چې دی دا د غروب آفتاب نه پس دی څه پس دی یا د غروب آفتاب نه پس دی سپوږمۍ پیدا کېږي لا پیدا شوې نه ده یا چې دی پیدا شوې ده خو پرېوتې ده دلته بیا بالکل نام سور چې دی که نه ریډ دی څه دا ریډ د مطلب خط احمر دی ریډ لاین دی څه نو لحاظه دلته نه ښکاري دلته نه ښکاري زموږ خلک اصل کې دا چې کوم نظر مسله ده دا ټیلیسکوپ چې کوم دغه دی که نه دې کې کومه دا لینز او دا دغه چې دی فارموله چې پکې ما پټ کړې ده نو دا زمونږ پېشاور نه چې دی د سترګو دغه یې کړی چیک اپ یې کړی دلته په شپو کې هغې بیا چې دی مثال په توګه دغه نه ده هغه لینزونه چې دی که نه بیا دي وړي دي د هغه لینزونو مطابق هلته بیا دغه مصنوعي لینزونه جوړ کړي د سترګو هغې بیا په ټیلیسکوپ کې څه کړي دي لګولي دي فټ کړي هغې باندې بیا دي ګوري نو هغه ټیک ده څه دی ٹھیک ہے صحیح جی اور پس راځي ساتواں سبق اگر غروب آفتاب سے قبل چاند کی ولادت بھی ہو چکی ہو اور اس دن کا چاند غروب آفتاب کے بعد افق پر موجود رہے تو وہ نظر آنے کے قابل کب ہوتا ہے دا کا مسئلہ ہے ولادت ہم شوه ده او افق موجود ہے اس بکل راځي لہذا بھی دیکھو اس مسئلہ اس بارے میں قدیم زمانہ سے تحقیقات ہوتی چلی آئی ہے جن کا مختصر تعارف بندہ کی تحریر معیارات رؤیت ہلال میں موجود ہے یہ تحریر 2 قسطوں میں ہفت روزہ ضرب مومن پدی کی شائع کردے چپ چکی ہے اس کتاب میں بھی 12ویں سبق کے تحت دا چې دی کنه په 12 سبق کې موږ څه کړی دی معیارات ټول مې ورته وړي دي ټول مې ورته وړي په دې کتاب کې مثلا اهل بابل اور دغه چاند قدیم اہل ہند کی تحقیق کے مطابق چاند عموماً اس وقت نظر آنے کے قابل ہوتا ہے جب اس کی عمر 24 گھنٹے سے زائد اور فرق غروبین 48 منٹ سے زائد ہو اس مثال اہل ہند پخوانی تحقیق دار ہے چې دا سپوږمۍ نیو مون نه دی خوا 24 غنټې پې تېرې شوي او چې کله دا سپوږمۍ 24 غنټې پې تېرې شوي دي نو دا 7 بجې چې غروب آفتاب دی نو دا به 48 باندې کړي چې کم سے کم اس کې څومره فاصله وي 48 منٹ نو بیا وی نظر ته راځي دا اوس یو معیار څه شو معیار چاند نظر آنے کا امکان ہر مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے اگلے صفحات 1433 اور 1434 ہجری کے پورے سال کی 20 ویکوں سے دی گئی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوگا کہ چاند کے نظر آنے کا امکان ہر ماہ کیسے اپنی جگہ بدلتا ہے ان تصاویر سے مسئلہ اختلاف مطالب کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ چاند نظر آنے کا امکان کیسے ایک مربوط قوس کی شکل میں بڑھتا ہے دا دې کنه مثال په تور باندې امکان د قوس انګل سره تعلق سره دا څنګه بدلی ګرا بدلی صحیح دی امکان روایت هلال کی 20ویں قوس ہے اردن کے ماہر فلکیات شوکت عوده دا دا د المرکز الفلکی الدولی سره چیرمن نے زبردست فلکی دی ها او دا دغه کی راځي تاسو نیوز کې وګورئ راځي یو ځل سعودي عرب چې هغه اعلان کړی نو دی سکای نیوز تقریبا دی راغوښتي نو ورته چې بدې بلاد دي ځینو کې کوم سپوږمۍ څه ده نشته سعودي روایت اعلان باندې غټ تنقید کړی چې دا شی څه دی دې په څه اعلان کړی ورته خو ډېر ښه زبردست تفکر او دغه دواړه او د فن چې دی ډېر ښه تطبیق کوي ښکلی تطبیق کوي کتابونه ډېر ښه دي عربي دی او انګریزي هم شته کہ معیار پر مبنی ہے جن میں سے 60 عرض شمالی اور جنوبی کے مابین دا کم کوشش کی دا دلتا تاسوی دا شات دلتا دا 1433 او 1434 چرے دا مونږ د درکړي دي د ماهر فلکیات شوکت عوده د معیار مطابق صحیح ده د 60 شمالي او د 60 چرے جنوبي او بیا رنگونه پکې ورکړي دي سر رنگونه ګوره دلته راځي دا دی 1433 لړومبي شین کلر اوکې
صرف درته دا وایم دا کلرونه چې تاسو پوه شئ دلته وګورئ دلته لیکلي دي که نه چې ریډ امپاسبل ریډ رنګ چې دی که نه دا خو بالکل څه دی ناممکن دی نو کلر دا مسکې پکې ګورئ سپین کلر ملر پکې نشته ناٹ پاسبل ناٹ پاسبل مطلب دا دی چې دلته څه دی امکان نشته امکان نشته بلو ته وګورئ ورپسې بلو رنګ دی څه بلو دی که نه بلو ته لیکلي دي چې نیډ آپټیکل ایډ بصري معاونت چې دی که نه بصري آلات د هغې معاونت چې دی هغې ضرورت پېښېدی شي لکه مثال دوربین شو تلسکوپ او دا د ضرورت علاج څو دوربین دي صحیح ده ورپسې چې دی دا بل رنګ دلته د انګریزي کې وران شوی دغلته څه لیکلي دي بالکل څه نه دي ښه ایم دی ورپسې چې دی که نه دا وران شوی دی خو دغه دی دا رنګ راواړوي رنګ ورپسې د بلو نه پس څه دی دا موږ ورته څه وایو پیازي وایو څه ورته وایو پیازي ورته وایو پینک دلته دا ایم لیکلی دی اول کې پینک به ني ښه د رنګونو ډېر نومونه دي انګریزي کې سخت زیات دي ورسېدي ښه دی ورسره بیا لیکلي دي دا مران شوی دی خو البته دی لیکلي دي چې کوډ بي سین بای نیکډ ای مطلب دا دی چې د صرف چې کوم دی خالی آن یعنی دې معنی څه کېدی شي لیدی شي یو بی که نه دلته مطلب دی کوډ بي سین مطلب دا دی چې په صرف چې دی که نه نو لیدی شي شي ورپسې چې دی نو ګرین دی څه دی ګرین مکمل اخرنی څه اخرنی تاسو ګورئ دا ګرین دا ویني دا ګرین فل دا ګرین چې کوم دی که نه ایزیلی ویزیبل بای نیکډ ای بس بالکل څه خالی بس سترګې باندې څه دی هغه ته کتلی شي بالکل با اساني او سهولت سره څه سهولت سره ورسېدي جي په دې دا که تاسو دې کې به ځان پوه وایو که بیا مطلب لیپټاپ ته ورځئ هلته به ځان پوهوي په دې خو پوه شوي که نه عایشه بسې اوس راځئ دې کې وګورئ پاکستان پکې تاسو کتلی دی نقشه کې دې کې دلته دی که نه د سور کې راځي د کوم یو ډېر تاریخ وایه ټول وګورئ که اوس دلته دا ګوره دا پاکستان دی ویني دلته سور کې راغلی ویني دلته چې دی که ناټ پاسبل کې راغلی دلته ناټ پاسبل کې راغلی دلته امپاسبل کې راغلی دی دلته راځه بیا دلته اوس مثال په طور باندې دلته بیا چې دی ایزلی ویزیبل دی دا ورسېدي جي دا چې ورپسې دا ویني په دې باندې ورسېدي جي اچھا راځه داسې ورپسې دا د بل دغه شو دا ټولې پکې ورکړي دي دا د کوم ځای نه کاپي کړي دي صحیح دی په دې باندې ورسېدي ورسېدي پراش خانه دغه کې به ګوري او د هغه د شوکت او دا په معیار ښه کرټیریا باندې اتم سبب چې دی هغه اتم سبق چې دی هغه رویت هلال کی شهادت پر خدا د اتم سبق معنی بس اتم سبق معنی بس کو